کوي کوم دغه کې په هغې رڼا واچوله. اوس زه د سوشل میډیا سره کوم کې دغه تعلق ساتي حسین یوسفزی، زه د هغوی نه په موجوده حالاتو کې چې کوم د حکومتي ټایګر فورس یا څه شوی په هغې باندې یو تپوس پوښتنه کوم چې په دغې حواله باندې د ته پیغام درته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لومړی به زه د تاسو کوم د TFC کوم کلب چې ګډ کړی دی ډېر سخت اپلیکیشن حالات د صحت حوالې سره تاسو د سخت حالاتو کومې خپلې هلې ځلې شروع کړي دي، نو تاسو زه به معلومات درکوم او بعد دا سرکار موږ ته تاسو باندې تقسیم کوي کومه هغه ورځ به نه وي انشاءالله چې په دې تاسو چې کوم تحمل وکړي کړي دي سختو حالاتو کې انشاءالله کامیابي به تاسو سره وي. زه تاسو څنګه ابراهیم صاحب د تبلیغ کوم سوال وکړو د ټایګر فورس حوالې یا د احساس پروګرام کوم ریلیټډ دی، نو زه به دومره ووایم چې ټایګر فورس چې کوم جوړ شوی دی دا بلکل یو سیاسي فوج دی. زه به ووایم دې کې چې کوم دی د غریب خلکو چې کوم دی حق تلقي دي او دا بلکل منپسند کسان چې کوم دي چې هغوی خپل لګیا دي پروګرام سرته رسوي او احساس پروګرام چې کوم شروع شوی دی، نو زه به دومره خطرناکي ووایم چې دا احساس پروګرام چې کوم دی دا بېنظیر دی، کوم سپورټ پروګرام دی چې ورته لګیا دی احساس پروګرام نوم ورکړي. دا د شهید بیبي بېنظیر بټو په نوم باندې جوړ شوی، هغوی د جمهوریت لپاره او د زموږ لپاره قرباني دي. نو د دې موږ سخته غندنه کوو چې دا احساس پروګرام چې کوم دی دا جدي بلکل سپورټ پروګرام دی او دا لګیا دي خلکو د عوامو له مطلب سترګو شګې چې لګیا دي، د دې موږ سخته لپاره غندنه کوو. احساس پروګرام چې کومې سنټرې دی په دې جوړې شوي دي، زما کلي کې مزدور آباد کې کوم سنټر دی د سهار په تیارې کې زنانه راشي په سوونو په تعداد کې حاضرۍ کې ناستې دي، داسې منپسند خلک هغې کې ناستې دي چې کومه نشاندهۍ سره کوم لست هغوی تیار کړی دي د خپل ورکرانو، نو هغه لګیا دی مخکې او کومې چې د نورو پارټو سره یا داسې غریب خلک چې بېوسه خلک دي چې دغه څه وس نه لري، نو هغه په ګنټو ګنټو ناست وي یا د نور ته ناست وي او غریبانان چې کله مازدیګر شي یا ماښام شي مایوسه کور ته راشي په بله ورځ بیا لاړ شي هغه کېږي. نو بله ورځ مونږ دغه شانې ملګري راغلل ویل دي وایي چې تاسو دې کې مونږ دغه وکړئ دا چاته د سپارښت وکړي دا تاسو سیاسي ژوند سره تعلق لري دا سیاسي دغه دی، نو په دې څه کې هغه ځای کې بیا څه ملګري موجود وو چې مسله نه بیمار ده دوی له تاسو دغه وکړئ. نو هغه ملګري نه زه راغلم هغه ما ته په جواب وویل چې کوم بد حال دلته په دې احساس سنټر کې شروع دی که نه، نو هغه زه نشم بیانولی. نو د دې مونږ د حکومت د انتظامیې نه دا درخواست کوو چې کم از کم دا تاسو چې په سوونو په تعداد کې زنانه راوستي دغه کوم جمع کړي دي، یو طرف ته جوماتونه سکولونه کالجونه بند پاتې دي او بل طرف ته په سوونو زنانه دغه احساس سنټرو کې ناستې دي، آیا دې لپاره نور څه بل ذریعه نشته دی چې دا د پیسه په ذریعه شي یا د ATM په ذریعه شي دا پیسې هغې د قلوب نه شي میلاوېدی. موږ د تنبیه میډیا سیل له طرفه